بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. سلام برخی سره زه موجود یم حضرت مولانا مفتی محمد طاهر سلمه الله تعالی سره. څه مخصوص سوالات دي نن څه ملګرو کړي دي، د هغې جوابات مطالبه کوو. مفتی صاحب د میاں ډیرې نه محمد اقبال یو تپوس کړی دی که یو سړی سحري ونه کړي لږه او روژه ونیسي، دا جایز دي چې دی لکه سحري ونه کړي؟ ښه جي، سحري کول دا روژې دپاره شرط نه دی. البته سحري کول، روژه نیول او په صحرای کې تاخیر کول او افطار کې جلدی کول دا صرف مستحب دي. بغیر د صحرای نه روژه هغه بالکل کیږي، لیکن بلا عذر سحري پشمنې پرېښودل دا خلاف سنت دي. ابتدا اسلام کې هم دا و چې د شپې وده کېدو نه بعد خوراک څښاک هغه بیا ناجایز و او سحري دا وخت پشمني دا وخت دغه ټایم کې هم د خوراک څښاک اجازت نه و، لکه څنګه چې د اهل کتابو یعنی یهود او ناسوارا د هغوی دغه حکم، نو موږ هم ابتدا اسلام کې دغه حکم، بیا د الله خصوصي رحمت او خصوصي مهرباني وه چې موږ ته د صحرا اجازت او په موږ چونکې کمزوري نو الله په موږ باندې یو خاص انعام وکړو او پشمنې الله د هغې حکم وکړو. حدیث کې پاک کې راځي تسحروا فإن فی السحور برکت، سحري کوئ، پشمنې کوئ، ځکه پشمني په دې کې برکت دی. او یو روایت کې دا هم راځي سحري کوئ اگر چې هغه یو ګوټ د اوبو باندې ولینی. او مسلم په یو روایت کې راځي چې زمونږه او د اهل کتابو یعنی یهود او ناسوارو په منځ کې فرق هغه صرف د دې سحري پشمني د وجې نه دی. ګوره سحري پشمنۍ کول دا صرف مستحب او افضل دی. ګورئ روجې دپاره دا شرط نه دی او نه دا چې سحري دې نه کړې ګینې ته به بیا روژه نه نیسي. بعضې خلک وایي یاره زه پانسېدمه نو ګینې روژه به نه نیسي. نه، د سحري پوت کېدو د وجې روژه هرګز خوړل هغه جایز نه دي. بغیر د سحري نه روژه ساتل فرض او دا لازم دي. البته سحري کې لږ دا چې هغې کې سړی پاسي نو تهجد پکې هم وکړي، دعاګانې هم وغواړي او بیا که تاخیر وشي نو دا مستحب دی چې د سهار لمونځ بیا د هغې نه پس ادا کړي. بعضې خلکو هغوی پشمنۍ وکړي او جي بیا اوده شي، دا لوی نقصان دی ځکه د سهار اهم فریضه لمونځ هغوی نه پاتې شي. نو پشمني کې ډېر خیر دی، پاسېدو کې الله موږ لپاره ډېر خیر دا په موږ د الله یو انعام دی. جي دا یو ضمناً تپوس کوم جي مفتی صاحب چې اکثر خلک بانګ الله اکبر کې نه دوی خولې ته ونیسي اوس کې نه، آیا دا دې کې وقفه شته او که نه بس کله جایز دي لکه څه مسله پکې نشته؟ نه جي دا خو د ټایم دی. بعضې جوماتونو کې بعضې دا دغه چې اکثر خو اوس داسې دي چې زه هغوی ته دغه شته نقشې ورته شته، خو بعضې داسې هغوی دې نقشو ته ګوري نه او بس اذان کوي. نو اصل کې دا په وقت باندې دی. پکار دی چې کوم اذان والا دي مساجدو کې چې هغوی په ټایم باندې اذان کوي بندېدو دپاره، خلکو ته بیا داسې دغه نه. داسې افطاري کې جلدي کوي نو د جلدي معیار څه دی؟ لکه څومره جلدي به کېږي؟ اکثر خلک بانګ ته ناستي چې بانګ ویلی شي نو بس دې روژه ماته کړي. هغه هم جي د وقت دی، هغه هم جلده دا مطلب نه دی. معرض بعضې خلک یي هغوی اذان واوري بیا د هغې نه پاس نورو خبرو کې مشغوله نور کار کوي او افطاري هغه مخې ته ورته هر څه پراتی او هغه د هغې نه تاخیر کوي. د هغې وجې نه وایي چې یاره جلدي کول چې څنګه اذان وشو یا وقت هغه برابر شو بس فوراً باندې ته خپل افطاري کوي. جي دا سلیمان د خټک سري نه یو تپوس دی، دا نن سبا چې څنګه واقع شوه، لکه پرون کراچۍ نه هم دا خبر راغلی و، انډیا نه هم راغلی و، پنجاب بلوچستان نه چې به لکه سپوږمۍ نه لیدی شوه. نن سپوږمۍ هغه اوچته ښکارېده لکه ماښام مزوم شي بیا هم سپوږمۍ ولاړه وه. نو اکثر خلک موږ د خولې اورو چې یاره بس موږ روژه وخوړه. نو آیا دا ویل مناسب دي یا دې کې څه وعیدات شته چې یو سړی داسې قسم خبره کوي؟ اصل کې جي نن سبا دا زمونږ د خلکو یو غلط فهمي ده چې کله په ړومبي تاریخ باندې سپوږمۍ هغه لږه غوندې غټه وویني نو فوراً هغوی هر سړی وایي یاره مونږ خو دا سپوږمۍ خو داسې ښکاري ده میاشت نه خو چېرته د 2 شپو ده یا د 3 شپو ده
حالانکه حدیث کې د دې نه منع راغلی ده. نبی علیه صلات والسلام ویلي دي چې کله تاسو سپوږمۍ وکته نو دا مو وایي چې یاره دا د 2 شپو ده یا د 3 شپو ده. نبی علیه السلام د هغې نه او دا نبی علیه صلات والسلام د سپوږمۍ ابتدایي لیدل چې کله غټئ دا د قیامت د علاماتو نه شمېرلې ده. نو دا زمونږ خلکو یو غلط فهمي ده او بیا خبرې شروع کړو یاره مونږه خو دا سپوږمۍ خو داسې غټه غوندې ښکاري کیدای شي مونږه اب نن پکې یو وی یاره مونږه خو 2 جوړې خوړلي دي. نو داسې خبرې نه دي پکار. دې خبرو سره دې دا ښکاره کوي چې یو خدا دی چې رمضان مو او بیا د اختر متعلق د دې نه یو غلطه خبره یو غلطه افوا هغه خورېږي. نو د سپوږمۍ باریکوالی یا غټوالی هغه په دې باندې نه دی چې یاره دا سپوږمۍ ګینې دا وړه ده نو دا د ړومبی شپې ده او دا غټه ده نو دا د 2 شپو ده. نه احادیثو پرو سره هم دا خبره درسته نه ده چې یاره دا سپوږمۍ ګینې دا د وړه ده نو دا د 1 ورځې ده او دا غټه ده نو دا د 2 ورځو ده یا د 3 ورځو ده. دا فلکیاتي رو سره هم دا غلطه ده او دا شرعي رو سره هم دا غلطه ده. ځکه حدیث پاک کې راځي سپوږمۍ چې تا ولیده او هغه ابتدایي کې څنګه دې ولیده او غټه درته ښکاره شوه نو دا د قیامت د نشانو نه یو نشانه ده. ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت دی. مسلم روایت کې دا راځي عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه مخې ته یو ځل د خلکو اختلاف و چا وی دا سپوږمۍ د 2 ورځو ده چا وی دا سپوږمۍ د 3 ورځو ده. نو عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل چې نبی علیه صلات والسلام فرمایلی چې سپوږمۍ چا ولیده نو کتونکي دپاره دا الله اوږده کړې ده. بس دا چې چا ولیده نو بس دا هم د دغه شپې ده چې چا ولیده بس د هغه شپې ده. نو په دې اتباع ماهرین فلکیات د هغې مطابق هم کله ګوره میاشت هغه چې د 29 وي نو راروانه میاشت د هغې سپوږمۍ هغه به باریکه وي نری او که چېرته کې میاشت د 13 ورځې نو بیا راروانه میاشت سپوږمۍ هغه به د هغې مقابله کې لږه غټئ. د دې وجې نه کله میاشت د 13 شوي چې کومه میاشت هغه د 13 شوه د هغې نه بعد چې بیا کومه میاشت راروانه ده د هغې میاشت هغه چې ښکاره شي نو هغه به لږه غټئ. دې وجې نه دا شوبه کولو چې یاره غټه ښکاره شوه نو دا خو چې ته د 2 ورځو وه یا د 3 ورځو وه دا خبره غلطه ده. بعضې اوقاتو کې مطلع د هغې اختلاف او تبدیلي سره هم د سپوږمۍ په سایز کې په هغې کې فرق راځي. حاصل دا شو چې ماز د سپوږمۍ په باریکوالي او په غټوالي باندې د تاریخ مدار ساتل یا د تاریخ تعین کول شرعي فلکیاتي رو دواړو سره دا صحیح نه دي. عزتمندو کوم مخصوص سوالات تاسو مونږ ته رالیږلي د هغې تفصیلي جواب تاسو سره مفتي صاحب درکړو. مزید سوالات داسې تاسو کول غواړئ واتساپ نمبر موجود دی مونږ ته راسینډ کړئ. انشاءالله مفتي صاحب به راتلونکي پروګرام کې تاسو له د هغې تفصیلي جواب درکوي. اجازت غواړو انشاءالله سبا ملاقات کو. فی امان الله.